چې دا د توحید مسله ده، د دې لپاره دا مال لګول پکار دي. بیا مخکې آیات مبارکه کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړه چې دوه خبرې دي، یو په الله باندې ایمان دی او دویم د شیطان او د غیر الله نه انکار دی. اوس چې د غیر الله نه انکار وکي نو خبره لګه ګرانه شوه. ایمان راوړل آسان دي، خو دا دویم جز د ایمان دا ډېر ګران دی چې د غیر الله نه انکار کول، د شیطان نه انکار کول او غیر الله او دغه طاغوت په مختلفو قسمونو کې وکنه نو دا غي نه انکار کول دا ګران کار دی. په دې بنیاد باندې الله رب العالمین وایي چې د شیطان او د غیر الله نه د انکار وکړه نو خلق به دی اوس دشمنان جوړیږي. نو دلته وایي چې خیر دی که خلق دی دشمنان شي، خو الله خدای سم څه دی؟ ولی دی. الله د دقه مؤمنانو ملګری دی، امدادي دی. د دې کارونه به الله سره کوي کم خلق چې هغه دقه مخکنی مسله ومني، چې الله ومني او د شیطان نه انکار وکړي. الله یې د تیارو نه روباسي رڼا طرف ته، او کم چې کافران دي چې هغه طاغوت منلې دي نو دا غي ملګری هم طاغوت ته او غیر الله دی. هغه د رڼا روباسي تیارو طرف ته. دغه خلق د اور ولادي او دای په پدې کې همیشه د پاره. نو ځکه الله رب العالمین فرمایي الله ولی الذین، الله دې دوست هغه کسانو، یو معنا دارا الله دې دوست هغه کسانو، الله دې ملګری د هغه کسانو آمنو چې مؤمنان دي، د طاغوت نه د انکار وکړه. اوس بس تا خلق دشمنان جوړیږي نو الله وې زدي دوست ما زدي ملګری ما نور چا باندې سکی. یاد ویم دا الله ولی الذین، الله رب العالمین امدادی دے دا کسانو آمنو چې مؤمنان دي، د طاغوت نه د انکار وکړه. اوس په د سره خلق امداد نه کوي، وی خیر دې پرې دا الله ولی الذین آمنو، الله دې ملګری دی او الله رب العالمین دې امدادی دی. یا درې مماردادا الله ولی الذین، الله تعالی کارساز دې دها کسانو آمنو چې مؤمنان دي، کارونه دي الله جوړي. یعنی الله به چاته نه پریدي، بیا ستا کارونه به ټول الله کوي، چاته هم نه پریدي. یخرجهم روباس دوی لرا من الظلمات، د تیارو د شرک نه الی نور رڼا ته. ظلمات دا تیارو ته وای او نور رڼا ته وای. د دیو جنا ظلمات بیا جمع راوړل دي او نور رڼا یو راوړل دي واحد. اشاره ده ته چې تیارې ډېری او رڼا یو ده. د کوپر تیاره ده، د شرک تیاره ده، د بدعات تیارې دي، د رسمونو رواجونو تیارې دي، د ګناهونو تیارې دي. دا غي مقابله کې رڼا ده چې هغه د توحید او د سنت او د نیکی هغه رڼا ده. د دیو جن علماء ذکر کوي چې کم زم قران کریم تیارې او رڼاګانې ذکر کړي دي نو دا غینا اکثر چې دینو مراد دی هغه د کوپر تیاره ده او رڼا د توحید ده. سوا د سورۃ الانعام نه چې سورۃ الانعام کې الله تیاره او رڼا هغه ورځ او شپې ته ویل ده چې شپه تیاره ده او ورځ ده هغه رڼا ده. نو من الظلمات الی النور، دغه مؤمنان الله روباسي د سنا د تیارونه الی نور رڼا طرف ته. والذین کفروا،